د کاڼو په شان ښکاري خو دا کاڼي نه دي بلکې یو خشکه سبزي ده او دې سبزۍ ته کمرې وایي کوم چې د خیبر ضلع تحصیل لنډي کوتل خلک ډیر زیات خوښوي ځکه چې د جمرود او د باړې زیاتره خلک یې پیژني هم نه ولې په ژمي کې د دې په استعمال کې نور هم زیاتوالی راشي دا د افغانستان په غزني او د پاکستان د خیبر ضلع تحصیل لنډي کوتل په شلمان غرونو کې کیږي په لنډي کوتل بازار کې د ډیر وخت نه د کمرو کارکونکي یو ډیلر وویل چې مخکې به د دې استعمال په هوټلو او کورونو کې کېدلو ولې اوس یې په ودونو کې هم استعمال شروع شوی دی. زما نامه نصرالدین خان شینواري بس داسې وي لږ سره کړی کې یم لکه څنګه چې مطلب دا چې ساده کې یې سره کړی نو بالکل هغسې خوند راوړي کمرې بالکل په پاکستان کې شلمان سایډ طرف ته شي یعنې غریزو علاقو کې دا ډېر زیات شي بالکل چې دی که نه څوک ورته زیاتره خلک کوري یي څوک ورته کمري یي او د دغه چې دی که نه سرچ کې زه تاسو ته د استعمال خبره وکړم په لنډي کوتل کې خاص کار په لنډي کوتل کې یعنې مطلب باجوړ د باړې سایډ طرف ته چې لنډي کوتل کې دغه شي ډېر زیات استعمال دی په ودونو کې په خیراتونو کې په غم ښادیو کې چې زیاتره استعمال چې دی که نه په ودو کې خلک دا مطلب کیمې سره خلک ډېر خوښوي خاص کر د لنډي کوتل خلک ډېره خوندناکه ده شی داسې هم خلک خوښوي ډېرې ښایسته راځي او دې نه علاوه کیمې سره یې هم اچوي نو ډېره زبردسته ذایقه لري دغه پخولو طریقه خو دا ده چې بیسیکلي په مالګه کې جوړیږي نو دا به ستاسو چې دی که نه په اوبو کې خوشتوئ دا چې مطلب پستې شي نو بیا به هغې نه بعد به دې نه ځان له خوټ ورکوئ هغې نه بعد به چې دی که نه دا مطلب عام ساده سالن غوندې چې دی که نه بیا پخوئ زیاتره جون جولای کې چې دی که نه دا ډېر زیات پسل شي هول سیل ریټ چې دی که نه دا 1800 روپۍ دی عام چې 2000 دی خو په 1800 کې چې دی که نه زموږ بازار له بالکل ایک نمبر کمره یو طرف لای که د سبزی په شان ځایي خلک د روزانه په بنیاد هم وړي نو بل طرف د لنډي کوتل هوټلو والا هم مجبوره دي چې دوی کمرې او کیمه پخه کړي که لږه وي او که ډېره راحت ګل دا خو په غره کې کېږي داسې پاڼې بیا کور کې وچوي بیا وړې وړې دانې ترې جوړې شي دا خو ډېر مشهور شی ده او ډېر ګران شی دی بلکل ولې نه شي ډېر ګاهک راځي بس څوک څه شی خوري څوک څه شی خوري کمر کراوکیان هم راځي بس ساده خو هغسې نه راځي او کمر سره کیمې سره صحیح راځي د کمرو د حوالې سره طبي ماهرین وایي چې که یو طرف د دې سره غاښونه او هډوکي مضبوطیږي نو بل طرف دا د قوت مدافعت مضبوط جوړولو دپاره هم یو بهترینه وچه سبزي ده. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.